السلام علیکم ورحمت الله. دا ملګری تپوس کوي د نیت په باره کې چې په نیت باندې تکلم کول په خولې باندې د نیت الفاظ ویل دا ضروري دي که نه دي. دا مسله دا مخکې ما هم تفصیلا بیان کړی و، په دې باندې ما یو کلیپ ویلی و. دا نیت چې کوم دی نو عمل القلب دی، د زړه ارادې ته ویلی کېږي او په دې کې الفاظ ویل دا لازمي او ضروري نه دي. او کم خلک چې د دې الفاظ د ویلو ته ضروري وي نو دا بدعت دی، د دې نه ځان ساتل پکار دي. لکه بعضې خلک چې کله په مانځه باندې ودرېږي هغه په خوله باندې دا الفاظ ایسته دا ضروري او لازم کړي چې نیت مې کړی او نیت مې کوم او پلانکي امام پسې یا په جنازه کې نویت ان اؤدي، دا الفاظ دا لازمي کول دې ته بدعت ویلی کېږي. او چې سړی لزوم نه وي نو بیا هم یو ښه عادت نه دی، دې نه ځان ساتل پکار دي. اصل کې نیت حضور القلب دی. امام بیضاوي رحمه الله لیکلی دي النیت عبارة عن نبعاث القلب. دا نیت د زړه پخې ارادې ته وایي، بس زړه مستحضر کول غواړي. که یو سړی په خوله باندې وایي د الفاظ هم دقه شانتي وایي خو د ذهني طور او زړه د حاضر نه دی نو دا نیت نه دی. علامه ابن حجر رحمه الله فرمایي فالنیت عمل القلب، نیت صرف د زړه سره تعلق لري او د زړه عمل دی او د دې د خولې سره تعلق نشته. امام ابن قیم رحمه الله ډېر لوی امام تیر شوی دی، هغه په د نیت د تلفظ په باره کې وایي چې کان نبی صلی الله علیه وسلم اذا قام الى الصلاه قال الله اکبر ولم يقل شيئا قبلها ولا يلفظ بالنیه. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله هم مانځه ته ودرېدو نو الله اکبر به وي، نور به د دې نه هېڅ هم به نور نه وي، ولا يلفظ بالنیه، په نیت باندې به تلفظ هم نه کوو.